مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. دا د سوره حجر 87-88 نمبر آیاتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې محبوبا د مشرکین مکه فروا مکړه دوی سره چې څه قسم نعمتونه دي هغه دنیوي نعمتونه ما دوی ته ورکړي دي فانی دي تا ته مې داسې نعمت درکړی ده چې داسې نعمت کائناتو کې ما چاته نه ده ورکړی ولقد آتيناك تحقیق محبوب ما تا تدر کړی دی کنا څه شی سبعا او آیتنا کنا او آیتنا می در کړی دی د دین مراد سوره فاتحه ده سوره فاتحه کی او آیاتونه دي الله محبوبا تحقیق ما تا ته درکړی دي او آیاتونه د کوم آیاتونو نه من المثاني چې بیا بیا ویلې شکنه هغه آیاتونه مې درکړې دي محبوبه من المثاني چې بیا بیا ویلې شکنه منځ کې وګوره پنځه وخت منځ ده فرائض سنن وتر واجب چې ټول راجمع کړي 32 رکعتونه جوړي کنا هر رکعت کې سوره فاتحه ویلې شکنا 32 وار په منځ کې سوره فاتحه ویلې شکنا د سوره فاتحه نه بغیر منځ کامل مکمل نه دکنا من المثاني دغه آیتونه چې بار بار ویلې شکل منځ کې کنا دام د سوره فاتحه عظمت د سوره فاتحه عظمت اشاره ده ګور بیا د سوره فاتحه نزول دواره شوی ده
وقال الحسن بن الفضل لأنها نزلت مرتين سورة فاتحة دوار خدای را نازل کړه من المثاني بل مطلب دا مرتن بمكة ومرتن بالمدينة منورة یوزل مکه کی خدای سورہ فاتحه را نازل کړه بیا مدینه منوره کی بیا د هجرت نه وروسته خدای را نازل کړه د کوم د سورہ فاتحه عظمت ته اشاره ده ومعاها 70,000 ملک سورہ فاتحه چرا نازلی دا صرف جبریل نور آغلی ومعاها 70,000 ملک 70,000 پرشتی ورسر آغلی دام دا سورہ فاتحه عظمت تا اشاره دا بلدا چه سورہ فاتحه چه دا طول قرآن پاک متن دا باقی قرآن طول دا سورہ فاتحه تفسیر دا او سورہ فاتحه چه دا متن دا والقرآن العظیم محبوب قرآن عظیم در کڑے دکنے سورہ فاتحہ ہم قرآن دا لیکن سورہ فاتحہ اللہ یوزل زان تا ذکر کرا بیا مکمل ٹول قرآن فسورہ فاتحہ باندی ورعطف کو کنا چی قرآن عظیم در کڑے دا بالخصوص سورہ فاتحہ میں ہم در کڑے دا او قرآن عظیم در کڑے دا محبوبتا سر دمر عظیم نعمت تا چی دا چا سر ہم نشتکنا محبوبتا ستا ملگری چی کن مسلمان قوم فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون محبوبتا سو پدی باندی خوشحالی اکڑی خوشحال شی پدی قرآن باندی دا قرآن بہتر دا غمال دولتنا چی خلق یہ جمع کئی کنا مکی والا یہ جمع کئی کنا گورا تا سر محبوبا عظیم نعمت اس دا عظیم نعمت چی میں در کرائی دا نو محبوبا دی باندی صبر اکڑا پا دی خوشحال شا صحابہ تم اوایا امت تم اوایا اس مکی مشرکانو تا چی کم مال دولت ما ورکرائی دا غوی مال دولت دنیاوی نعمتونو طرف تسترگی ما اڑوا داس غوتا ما گورا دا دنیا ساس سامان تا محبوب استرگی ما اڑوا داوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی رأو رویہ مونتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چا دنیا تا نکتل اللہ ورطوین محبوبہ کا تغواری صفا مروا دوارا غرون بدا سونے در تا جوڑ کرم صفا غرب ہم در تا سونا کرم مروا غرب ہم در تا سونا کرم جناب رسول اللہ ویلنا دا سونا نغوارا او اکثر اوقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا غستا اللہم امتنی مسکینہ خدایا دا مسکین غربت حالت کی موت را تراولا اللہم احشرنی فی زمرت الغرباء والمساکین رسول اللہ با اکثر دا دعا غستا
چې اللهم احشرني او خدای د قیامت په ورځ ما راپاس وکنه د چا ډله کې فی زمرة الغرباء والمساکین خدای د غریبانو د مسکینانو ډله کې مې د قیامت په ورځ راپاسوه ځکه چې غریبان مسکینان به د مالدارو نه 500 سال مخکې جنت ته ځي کنه د غریبانو شان به اوچت وي کنه رسول الله د چا دنیا ته سترګې نه اړولې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده را اوروي الله مونږ ته امت ته لکه پښتو کې ضرب المثل ده چې لوري تا ته وایم انګوري تی واوره لا تمتن دمت اصل معنا کین شنا ده کشول دا څوک چې د چا نعمت ته ګوري بس بیا تر ډیرو دا شو څه اعلی ګاډی ورسره ته بس ورته ګوري چې تر څو په نظر ورځي هغه ګاډي ته ګوري چې کاش دا ما اثر وای دبل بلډینګ ته داسې ګوري چې دا څه د کافر زوی دی د دغه پلار نو پلارو دومره غټ بلډینګ یې ورته جوړ کړی دی زما پلار د خدای دوزخ ته بوځي چې نه دی راته کړي والله ته چې مسلمان را لوی کړی دا مسلمان چې پاتې دا د چا برکت ده د مور پلار برکت ده د مد اصل معنا کین شنا ده اوږدوالی څوک چې د چا نعمت ته پسخیږي هغه تر ډېرو داسې په اوږد نظر ورته ګوري مولا روم فرمایي کنه رحمه الله چې اهل دنیا چون سگی دیوان اند اهل دنیا چون سگی دیوان اند گوش و شو از این چو بس دیوان اند گوش و شو از این چو بس دیوان اند منارم فرمائی چه اهل دنیا مالدار طبقه چه ده دنیا فرست خلق دا لیونی سپی دی کنا دا دی لیونو سپونا پڑڑشا چه چرت دی اونا داڑی کنا لیونا سپی چه دی اداڑی علاج با اکڑے جوڑ بشے لیکن دنیا دار کا اداڑ لے دنیا دار سر چکینے ستا توجہ بمکمل دنیا تواڑوی کنا دنیا طرف تبدرا واڑوی خدای بهم در نهیر کړي قرآن بهم در نهیر کړي آخرت بهم در نهیر شي اهل دنیا چون سگی دیوان اند گوش و شو از این چو بس دیوان اند لا تمدن عینیک ماڑا اما خپل سترګې او مسلمانا خپل سترګې داسې ماړه رسول الله ته خطاب دا اصل را اوروي علی منتکنا ماړه خپل سترګې کنا الى ما متعنا به ازواجا منهم اغا نعمتنو تا اغا دنیاوی سازو سامان تا چی ما نفور کڑی دا پاغ باندی کنا چا قسم قسم شان دی منهم دی مشرکانو تا
دیچته چې می دنیوي مال دولت ورکړی دا هغوی ته مه ګوره ځکه هغه چې د فاني دي که نه کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دا د دنیا ژوند د دنیا نعمتونه چې دي کنه دا ټول سره دوکه ده کنه یقین فی مکړه دی دنیا ډېر رنګارنګ بندګانان وشړل ډېر امیران ډېر سرداران ډېر شاهان وشړل ډېر و د سر ایمان تیرو پدې دی بے وفا معشوق ډېر عاشقان وشړل دی بے وفا معشوق ډېر عاشقان وشړل قارون یم وشاړو کنا چې ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة 40 د هغه زمانه طاقتور نوجوانانو چې به د قارون د خزانو چابیانې په وګوره اخیستې وې 40 نوجوانان بس ستړي شو کنه کغ به کړو کنه په ډېر تکلیف به ځای ته چابیانې ورسولې اندازه ولګوه چې بیا مال دولت به څومره وکنه د فرعون 400 سال ژوند 400 سال په سر کې درد نو راغلی زکام یې نو لیدلی بخار یې نو لیدلی مال دولت ور سره ډېرو کنه په ډکه خوله به مصر والو ته ویل چې انا ربکم الاعلی او مصر والو ستاسو هغه لوی رب زه یمه څه شو کنه کل من علیها فان دی روی زمین کائناتو کی چې څه دي دا به ټول فانی شي کنه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اغستا رب چې د چاغه ډېر جلالت والا ده عزت والا ذات هغه به باقي وي بس هغه ته د دوست لاس ورکړه هغه یار جوړ کړه کنه هغه باندې عاشق شه دنیا به مستقبل راشي جنت به مستقبل راشي عجیب دک تمام جهان زماشی عجیب دک تمام جهان زماشی چی بادشاہ ددرس جهان میں دمندلی فهر دم کې نویا تماشا کړم زه رحمان د خدای وکړو ورته حیران یم الله بنده ما سره یاري وساته الله ولي الذين آمنوا الله عزت هر مؤمن دوست ما تا ته د دوست لاس مؤمن در کړی ده تی عمره کړه بل طرف ته مځه دوشیان داسې دي چې تا ته به دوکه درکوي زما د عشق زما د دوستي نه به تا اړوي کنه دوشیان څه شی دي کنه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور خبردار چې دنیا دوکه در نکړي زما د عشق دوستی نه دی اون باسي
اغا لوی دوکا باز چاگا ستاسو نیانی کتیم دوکا ورکڑی و ادم حواتا چاگا ابلیس شیطان دا چا ابلیس شیطان دوکا در نکڑی کنا لا تمدن عینیکا ما اڑوخ پلستر کی نظر الى ما متعنا به آغا نعمتنو تا چه ما نفور کړی دا اغوی سرکنا ازواجا چا قسم قسم نعمتونه دی منهم دی مشرکانو تا دیتا مگورا دار صفانی دی کنا ولا تحزن علیهم محبوب پا دی مشرکانو بانی غم مکڑا چه دوی ولی ایمان نراوڑی دوی ولی اسلام تا نرازی کنا زکا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب محبوب تا باندی دعوت تا کنا اتا دا دی غوگنو تا دا اسلام حقانیت دی ورسولی دا نور تا پا دی باندی غم مکڑا کنا نور زماو دا دی کار دا کنا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم چه دی ایمان راوڑی دوزخ تبجی بیا دا دوزخ والو بارکی بستان تفوس نکی کنا ہاں او صحابہ کرام چی دی ایمان والا ایمان والو سره به محبوبه څنګه ژوند تیروي ایمان والو سره به خپل ملګرو سره به صحابه سره به سختی نه کړي نرمي به ور سره کړي واخفض محبوبه خکته کړه کنه جناحک خپل وزر کنه وزر خکته کړه او د انسان خو وزر نشته او د دې دواړو لاسونو د دې دواړو بازوګانو تشبیه خدای د وزر سره ور کړی او وزر د مارغی د چرګ د نورو مارغانو کې ډېر شفقت ته او انسان ته شفقت د چا نه زده کړه د چرګ نه زده کړه د مور او فلار بارکم الله فرمای ګوره واخفض لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هر یو بنده تعالی فرمایي چې واخفض لهما جناح ذل من الرحمه د مور فلار وړاندې مور فلار ته د شفقت وزر ښکته کړه کنه او زما ستا خو وزر نشته او زمونږ د دې لاسونو بازوګانو تشبیه خدای وزر سره ورکړي وزر د مارغانو وي د چرګي وي الله مونږ ته فرمایي چې شفقت د چرګ نه زده کړئ چرګ ته داس وګورئ چرګ بم استاد شي تاسو به د چرګ شاګردان شي چرګ کی شفقت شته هر مارغه کی شفقت شته تا کی نشته ګوره چرګ ډیران باندې څریږي بیس بچی ور سره واړه واړه هغه بې وقفي نه پوهېږي چرګه مخوکه وهي خپې وهي ډیران کې بچو ته د څرېدلو چل ورښیي او د دوی حفاظت کړي اچانک چل یا بل مارغه هوا کی تیریږي چرګ او یریږي چې بچی را نه یونسي خطرناک आवाज شروع کی بچی اخو دغه نور پویږي نه بچی کما کلی رحمن ډکې د دې د وزر ولاندې پټ وزر ولاندې پټ شي دا وزر پیراده شي بس وزر پیدا شي کی صرف د دې سرخ کاری وزر د شل بچی وي د وزر ولاندې پټ وي د چرګ د اثر داشوي چوکیداری کړي د بچو په بچو مهربانه د شفقت ده بچی شرارتيان مش دا ولید
ایدی دگی امبولنس پشان گیٹی زمونږ د امور اوله هلته د وزر یا د لکۍ د بڼو نه سره وباسي چې سره وباسي پونګه ورکړي چې سر پټ کړه هغه دشمن په واره روان ده چې رانه یودي نسي که نه نو الله وایي چې واخفض لهما جناح ذل من الرحمه د مور پلار وړاندې دا خپلې د شفقت وزرې ښکته کړه یعنې مور پلار سره نرمې کړه که نه مور پلار سره ښېګړه کړه ورنه داسې وخت به راشي ته به وا ابا ته به وا ادې ته به وا مورې مور به د خاورو لاندې وي پلار به د خاورو لاندې وي که نه بیا به افسوس کړې که نه چې ته په دواړو شونډو ښکلولې ستا مور و پلار په دا شونډو بیا ښکلولې موږ یو ټول په دا شونډو ښکل کړي یو مور و پلار اوس ته ما ته ووایې چې ته په ما په شونډو ښکل کړه چې اوس ته ما ته 1000 روپۍ راکوې ما بجلیګر ملا ما خو په دا شونډو لږ ښکل کړه زه به ته کښ کښ خولې نه دې د نسوارو بوی راځي د خولې نه دې د پان بوی راځي څښا بوی راځي زه څنګه تا ښکل کړم اوس مور و پلار بچپن کې هم اوس هم هر وخت تا په دواړو شونډو ښکلوي که دې نه ښکلوي دا نه وایي چې د نسوارو بوی راځي د پان بوی راځي یا چې وړوکی وي هم یې دا نه ویل چې ستا نه د غولو بوی راځي چې ته په دواړو شونډو ښکلولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان چې همیشه په قربان قربان بللې کور ته به رالې تا به ویل ادې مورې مور به درته ویل قربان بچیه پلار به درته ویل قربان اوس هغه د خاورو لاندې شو اوس به څوک درته وایي چې قربان چې همیشه په قربان قربان بللې اوس دې غږ در باندې وکړې چې قربان اوس خو ابا او ادې دواړه د خاورو لاندې دي که نه یو یو ګز خاور ورباندې پرته ده که نه جناب رسول الله ته فرمایي چې محبوبه صحابه وړاندې خپلې د شفقت وزرې نرمې کړه صحابه سره نرمې کړه که نه واخفض جناحك محبوبه خپلې د شفقت وزرې ښکته کړه یعنی شفقت کړه که نه للمؤمنین د ایمان والو لپاره صحابه ایماندارو ته که نه ملګرو ته خپلې د شفقت وزرې یعنې بازوګان ښکته کړه مطلب دا چې دوی سره نرمې کړه که نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره نرم و که نه فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك محبوب دادا الله فضل دفبي ما رحمة من الله دا خدای رحمت تکنا لنت لهم چې صحابو تنرم امندلې د صحابو تنرم یکنا ولو كنت فظا غليظ القلب محبوبه کته سخت زبان وای جبد سخت وای رد سخت وای لنفضوا من حولك صحابه بستانه خوارشي وای یا بتا تنزدې نرات لایکنا دا الله مونږ ته دا تعلیم راکوي چې تاسو خپل مینس کې نرمي کړئ بیا جناب رسول الله تعالی فرمایي ګوره د رسول الله او د صحابه مبارک الله فرمایي مونږ ته فرمایي چې محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم. محمد عربي او د ملګری صحابه چې دي اشداء على الكفار د کفارو مقابله کې سخت دي، کفارو باندې تندر د اسمان دي کنا. رحماء بينهم بل مینس کې او په بل مهربان دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.